بل لکه هغه مثال زموږ داسې وو چې لکه د کشر تروم نو هره قسمه خبره بیا چې کومه مور پلار ته وایي چې څه نه شو ویلی یا به یې ما څه شعر کول. ستا لکه وراره مو او د وراره سره سره ډېر ملګری مو. بلکل او همداسې ما اوچت کړی مو ساه یې مې په غېږ کې ورکړه. او بلکل بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان یم د چا چې د 14 کالو ماشوم بچی چې کله د حادثې ښکار شي او د دې دنیا نه سترګې پټې کړي د هغه په پلار د هغه کور کې په نورو خلکو باندې او بیا چې هغه سټوډنټ وي د هغه په کلاس فیلوز په هغه چم ګاونډ کې بیا څه حالت وي د ماتم کومه فضا وي په دغې باندې در سره خبرې کوم. دا وخت موجود یم د چارسدې ضلعې د میرآباد په کلي خټ کلي کې څو ورځې مخکې بلکې پرون بله ورځ یو ماشوم د 14 کالو د سکول سټوډنټو هغه بجلی ونیو او بیا هغه د مرګ سبب وګرځېد او ما سره یې والد صاحب ولاړ دی نور دلته کې کلاس فیلوز ولاړ دي ټولو سره خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دی دا راته ووایي چې د ماشوم نوم هم څه و؟ ماشوم نوم محمد سیف علي خان او دا تقریبا د 14 سالو او 9 کلاس کې و او تقریبا 12 سپارې چې کوم دی د حفظ کړی و حفظ یې هم کنټینیو او دغه وخت کې دته ما تقریبا دا اوس پارم بې جوړه کړه نو مخکې د بورډ چې کوم دی ایګزام و. دا وخت څوم کلاس کې سبق وي؟ دا وخت دی 9 کلاس کې. 9 کلاس کې و. ښه د مرګ ذریعه څنګه څه ذریعه یې ګرځېدلې ده؟ مونږ خو دا اورېدلي دي چې یاره دا سولر سیسټم چې کومه بجلي پیدا کوي نو هغې بجلی نیولی دی داسې ده؟ دا سولر خو نه دی دا کم چې واپ دا بجلی د دې پلګ و هغې کې د چې کم دغه سوچ و چارجر دا بیټرۍ چارجر سویچ و هغې آن کاو نو دغه وخت کې د پخپو باندې چې کوم دی چپل هم نه وي او دا لاسونه هم لامده نو کله چې د چارجر آن کاو نو د ګوتې چې کوم دی فلک سره لګېدلي دي د هغې په وجه باندې هغه د بجلی د پلک سره لګېدلي دي نو هغې په باعث باندې چې کوم دی د تقریبا 15 یا 6 منټه بجلی نیولې بیا وله جټکه ورکړه جټکې نه پس د یو چغه وواله بیا زموږ کور کې چې کوم خلک و هغوی راله هغه تار یې ترې لر کړو بیا چې کوم دی نو بیا اوچت کړو اسپتال ته یې یوړو هغه فسټ ایډ دپاره دلته دا کادر اسپتال دی هغې ته یې یوړو هغې نه پس بیا موږ چارسدې ته وړو نو چارسدې ته چې موږ وړو نو تقریبا هلته چې دوی بیا کله چارسدې اسپتال ته ورسوه نو ډاکټرانو ویلي چې دا تقریبا 10 منټه مخکې وفات شوی دی. ته خپله څه کار کوې؟ زه خپله ملازم یم. کور کې نور د څو بچي دي؟ زما چې کوم دی ټوټل 15 بچي دي دا مشر زوی دا د 14 کالو دنه بل ماشوم دی زوی مې دی هغه د 6 کالو دی او 3 مې لوریانې دي. اوس هغه ماشوم دلته شته؟ هغه ماشوم خو فلحال دلته نشته دی. هغه څوم کلاس کې سبق وایي؟ هغه 4 کې دی. 4 کلاس کې دی. جی جی جی. ماشومه څه نوم دی؟ سنان احمد. سنان احمد محمد سیف کلاس فیلو وي؟ او جی. ښه نن راغلی دلته کې؟ دوا موالې راغلي او بس ما سره یو ځای کېناستو چیر کې یو ځای بینچ کې. څه نوم دی؟ محمد سنان احمد. محمد سنان. او جی. ته هم د سیف ملګری؟ او جی ملګری. ښه کلاس فیلو وي؟ او جی. ښه دعا له راغلی؟ او جی جنازې له هم راغلي وو قبر له هم تللي وو سبا به هم راځو انشاءالله د وخته دلته به خدمت ته ودرېږو موږ پرې ډېر خفه یو. بهرعلي څه د محمد سیف د مرګ په حوالې سره د حادثې په حوالې سره څه به ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهرعلي نوم مې د میرآباد خټ کلي اوسېدونکی سیف محمد سیف چې دا زما وراره او زه د هغه کشر ترومه بل لکه هغه مثال زموږ داسې وو چې لکه د کشر تروم نو هره قسمه خبره بیا چې کومه مور پلار ته وایي چې څه نه شو ویلی یا به یې ما څه شعر کول د زړه چې څه راز بو که دوی به څه
پابندي لګوله موټر سایکل، نو ما به له اکثر خپل موټر سایکل ورکو. ستا لکه وراره مو او د وراره سره سره ډېر ملګری مو. بلکل همداسې ما اوچت کړی مو، ساه یې په هغه کې ورکړه. او بلکل ملا یې راله ماته کړه. ستا واده شوی؟ او جي بچي دې شته؟ او جي زما خپل هم 3 بچي، 2 مې زامن دي، یو مې اوس 5-6 میاشتو لور ده. او جي خو دا داسې وو چې دا لکه مثال ما ته د خپل اولاد نه زیات د وراره د مثال د اولاد وي. تره او وراره رشته ډېره خوږه رشته وي، تاسو ته به په عقیده پته وي. نو دا لکه ما سره ډېر کلوز و، ډېر زیات راز باز به چې څه مسله به ورته ما ته به انکل ویل چې یاره انکل بابا ته دې څه ووایو، ما له موټر سایکل راکړې، ما له مثال دغه کې په ما سختي کوي، هغه راز به ما سره شیر کوه. او دغې د وجې زه ډېر زیات پسې افسرده یم او ډېر زیات پسې خفه یم. څه داسې خبره ده، کوم داسې یاد دی چې لکه هغه به ستا بلکل قرار ته نه پرېږدي او ستا سترګو له اوښکې راولي؟ یاره د نن نه تقریبا یو هفته 10 ورځې مخکې موږ دېز کې را روان وو د دوی د کور نه. نو دوی ما پسې یو دا محمد صیب و، دوه زما دلته نور ورونه یې، دوی ما پسې شاته را روان وو. نو خدای شته ما ته دا ځان ډېر دغه شو چې هلکه زما هم شکر دی دومره مټې پیدا شوې. لکه ما ورته وخندل، ما ویل یاره ما له خدای پاک پري سیکیورټي راکړه چې لکه ما پسې شاته 3 ځوانان را روان دي. نو په دې خبره زه ډېر زیات افسوس کوم. بې مټې شوې؟ بې مټو شو، یو کس رانه دغه شو، دغه رومره انسان، په دې خبره ډېر زیات افسوس کوم. او یو بل څه هم زما غېږ کې ورکړه. نو چې څه ده و خفه په دې یم چې لکه ډېر څه یې ویلی شول، خو خولې نه یې خبرې نه شوې را، صرف شونډې به یې خوځولې. دغې باندې ډېر افسوس کوم. ساه یې ورکوله نو سیوې خو ویلی نه شو؟ ویلی نه شو، ډېر کوشش وکړو، شونډې یې دغه کولې، بل لکه دا ګوته به یې داسې داسې کوله. ړومبي دغه کې چې دلته قادر اسپتال ته ورغلل، نو ما په دې سینه مې ولې دا غوږ کېښود، لکه ساه یې دغه کوله، بیا ورته ما لکه دا وکړو، ما ویل یاره صیب بچو څنګه یې؟ نو ما ته ویل چې یاره انکله دا اشاره کې راته دا چل وکړو چې دغه یم. او بیا د دې نه چې موږ دغه کړو، نو هغوی ویل چې یاره دا 400 ته ریفر کوي، لکه موږ سره مشینان چې کوم دي د اکسیجن دا واړه دي، غټ مشین. نو چې هغه دا موږ دغه کړو، نو زه وم، یو مې را سره خوری و، اسماعیل نوم و، یو زموږ ترور وي مسلم شاه، موږ درې وکړو دا 400 ته دغه کړو. او لکه دا ډېر زیات ګرم و، مرزونه چې دا موږ داسې ورو ورو دغه شو، نو د بدن بیا یخېده. خو چې موږ هلته ورسولو، هغوی ولې سیجیان او اکسیجن مشین دغه کړو، نو بیا هغوی دغه وویل چې یاره تقریبا 15-20 منټ شوي چې دا وفات شوی. په دغه بیا چې وفات ته واورېدل نو بیا بس بیا خو زما د خپو لاسونه دم دغه شو، زه په ځای کېناستم، بلکل مې خپو کار نه کوو، بس دا کسان را سره وو.